السلام علیکم ملګرو. شیخ رحم الله حقانی صاحب د نن 15 کاله مخکې د مفتی غلام فرید صاحب چې د فوج امام دی د هغه په باره کې پیشنګوئی کړې وه او هغه بالکل رښتیا ثابت شوه. الله د شیخ رحم الله حقانی صاحب ته جنت الفردوس ورکړي. یو عالم او یقینا بزرگ عالم ځکه چې نن د هغه پیشنګوئی په رښتیا ثابت شوه. تاسو واورئ شیخ رحم الله حقانی صاحب دی غلام فرید مولانا سے په باره کې څه خبرې کړې دي. شته کنه ابو ورځ دلته یو هغه د فوج امام راغلی یو ګستاخ دی د فوج امام دی تر اوسه پورې فوج کې امامتي کوله. تاسو ولیدل دلته چې راغلی تاسو ټول شاهدان یې کنه دلته چې راغلو وای ما ته وای ما د مفتی صاحب په مابین کې تصالح شه چې څوک حق وي څوک باطل وي. دلته خو د درس ټیم مور دي تلاړ شه زه به در سره خبره کوم چې لاړو په واتس اپ مې ورته هغه صفحې ورولېږلې ما ګوره فتاوی حقانیه کې دا لیکلي دا د مفتی صاحب خبره تا سره خپلې فتاوی ښي دي هلته خو ګورې نه فتاوی فریدي لیکلي دي فتاوی حقاني لیکلي دي چې څومره فتاوی دي ټولو لیکلي دا فتاوی وګوره او نور مې څه ورته ونه ویلې ښه په ادبي چوکاټ کې مې ورته خبر وکړه چې ښه په احترام سره چې مفتی صاحب داسې چلو کړه دا فتاوی ټولې وګوره. بل دا دی چې تا مفتی صاحب ته بدعتي ویلو دا مناسبه ځکه نه وه چې یو عامه فتوا دي لکه په شرابخور عامه فتوا لګېږي چې د الله لعنت دی په شرابخور خو په معین شرابخور به لعنت نه وای نو ته عامه د بدعت فتوا لګوه فتوا خو داسې خاص شخص بیا دومره لوی عالم چې ته ورته بدعتي وایي دا مناسبه نه ده تا به د سره تفاهم کړی نو هغه حوالې مې هم تورې ورولېږلې خو هغه زما حوالې خو 2-3 دانې وي مفتی صاحب په خدای خبر 1.5 سل حوالې ذکر کړي که څوی ذکر کړي تاسو اورېدلي دي که نه د دنیا اصل 1.5 سل 200 حوالې دي. نو هغه بله شپه ما هم څه فی الجمله بیان ورکړم چې دا د وابیانو خولې بندې شي چې دا مفتی صاحب یوازې نه دی د وابیانو د پنجپیریانو دپاره ما بیان ورکړو او دلایل مې ویلې تاسو اورېدلې هغه زما بیان. نو دغه د فوج امام چې کوم دی دا بېوقوفه دی ډېر زیات نو هغه بله شپه لګیا دی ما ته وایي دا هم بدعتي شوی دی وایي دلته یو شیخ دی او د دیوبند علما او طالبان ورسره ډېره مینه کوي وایي دا هم بدعتي شوی دی. څنګه بدعتي شوی دی وای د یو بدعتي والی دا دی غلام حضرت شیخ صاحب چې ژوندی او زه د سربندۍ ته ورغلی وم دا زموږ کلیوال و ښه افغانستان کې زموږ او د دوی کلی یو دی موږ او د دوی مړی او ژوندی سره شریک وو او د ده مشر ورور دی ګل حضرت مولوي صاحب هغه بیا دې ډله کې هم نه دی نو موږ او دوی سره کلیوال وو زه یو د ستربندۍ ته ورغلی وم وایي یو دا دلیل دی چې دا بدعتي شوی دی دا د ستربندي کله تېره شوې ده 15 کاله مخکې نو چې تا ته دا پته ونه بل ورځ دې بد کول چې ما ته راتلې دا د ستربندي خو 15 کاله مخکې تېره شوې ده نو دا د ستربندي چې ستا سره وه نو ته ولې ما ته راتلې دلته د سالسۍ دپاره ته بدعتي سالس کې دا یو. دویم وای دا دی چې د پیر بدعتي دی زما پیر سبق صاحب دی ښه تاسو ته زه د فلسفه ذکر کوم مولانا غرغشتو صاحب دلته دیوبندیت راوړی دی شاه ولی الله د دې علاقې څوک دی مولانا غرغشتو رحمه الله. مولانا غرغشتو صاحب د پیر سباق صاحب جمعات ته به په میاشت کې یو ځلې راتلو د پیر سباق صاحب ملاقات په دې سین کې به په کشتۍ کې ناستو بیا به اخواته اوښتو مولانا غرغشتو صاحب دلته به شپې پاتې کېدو. مولانا غرغشتو صاحب دیوبندي دی که بدعتي دی نو که چېرته پیر سباق صاحب سره په تعلق سړی بدعتي کېږي نو بدعت خو بیا د هغه ځای نه شروع شو مولانا غرغشتو صاحب رحمه الله دی مسجد ته براتلو دی خانقاه ته امامتي به بیا ده کوله بیا به چې دی راغلو جمعې ته به دی مخ کېدو ما خو غرغشتو صاحب نه دی لیدلی خو په تواتر ثابته ده تاسو یې تپوس وکئ. دویم شریعلي شاه شیخ صاحب زموږ استاذ دی ما خپله هغې خانقاه کې لیدلی او دومره مینه به یې د دې سره کوله چې دلته به یې تحفې هم رالیږلې شپه ورځ به دلته راتلو. حسن جان شیخ صاحب به هلته تلو دا خو ګپ شپي هم دی حسن جان شیخ صاحب نو هغه د خان رحمه الله هغه د پیر سباق صاحب کوټه کې به ورته کټ اچولو د ده یو ګپ درته ذکر کړم ګپ وایه هغه دغوی ته به ویلې مریدانو ته وایي ګوره چې د مړي کټ راته رانه وړئ دا ګپ دی د هغه هلته به چې لاړو وایي د مړي کټ کې مې وده نه کوي ګوره سم صفا کټ راته راوړئ صحیح شوه. اسرائیل شیخ صاحب هم لیدلی و مستجاب الدعاتو د مردان کې د حسن جان شیخ صاحب انډول عالم و د دوی نه مستجاب الدعات ډېر لوی عالم و دی دلته مرید و داسې نه چې راتلو څه شو مرید و. عبدالرازق شیخ صاحب په دې مردان کې و دا دلته مرید و دلته به راتلو. فخر اسلام شیخ صاحب خو پېژنئ که نه ښه دی خو هم دلته و. ادریس شیخ صاحب هم
یو ټیم کې دلته مریدو تر څو چې هغه ژوندی و باباجي چې تر څو ژوندی نو ادریس شیخ صاحب هم دلته راتلو ډاګی بابا تر وفاته پورې دلته و پوه شوې نور څوک دي دیوبندیان چې درته یاد کړي سابق صاحب شاه منصور بابا رحمه الله هغه اوس هم راځي او په هغې منبر لا تر اوسه بریلی نه دی ناسته زه 25 کاله کېږي چې هلته زما په هغې منبر یو ناتخوان لیدلی او داسې نات کې ویلې چې عشق د احمد رضا خان بریلوي غواړو هغه ناتخوان یې بیا بند کړو چې ته به بیا دلته نه راځې نو هلته په هغې منبر باندې بریلوي عالم نه دی ناسته د بریلوي څه ثبوت یې دی ستا سره وایي هلته ګنبته ده ګنبت یې زه خلاف یم ستا نه مخکې ما په ګنبته مضمون لیکلی دی احقاق الحق کې ته وګوره تا به دومره دلیل زده هم نه چې ما څومره راټول کړي احقاق الحق کې ته وګوره د ګنبت یې زه څومره خلاف یم خو دا ګنبته د امام صاحب په قبر شته نو امام صاحب بدعتي شو د امام بخاري په قبر شته دا بدعتي شو دا ګنبته چا جوړه کړې ده د دې فلسفه ماته معلومه ده خو دلته ویل نه دي پکار تاسو ته بیا زه ووایم دا قاري صاحب نه ده جوړه کړې صحیح ده هغه هلته چې کوم خانقاه کې دی دا چې چا جوړه کړې ده هغه ماته معلوم دی او دا چا چې پې اعتراضات کول هغوی ته ما ویلي دي چې تاسو ورشئ هغه سره تفاهم وکړئ چې چا دا فتوا ورکړې ده او هلته خاندان هم یو نه دی او ورېرونه بریلیان دي د قاري صاحب ورېرونه دي د پیر سبق صاحب د بل زوی وسي چې کوم دی هغه بریلویان دي نو دا د یو کس ګنبت هم نه ده ښه چې ته وایې په یو کس ورحمل کړي او یو کس یې د ورانولو واک هم نه لري د ګنبت یې زه خلاف یم ګنبت هلته شته خو ما فتوی ورکړي دي او احقاق الحق مې دا فتوی شته که نه شته تاسو وګورئ 5م جلد کې پوره غټ مضمون مې پې لیکلی دی خو ګنبت خلکو جوړې کړي شاه ولی الله صاحب په قبر شته خو د دې په وجه دی نه بدعتي کېږي شاه ولی الله صاحب قبر هم لیدلی دی چا جوړه کړې ده چرچا جوړه کړې ده ګنبت یې پې جوړه کړې ده د امام صاحب په قبر یې جوړه کړې د امام بخاري صاحب په قبر یې جوړه کړې ده او د امام بخاري استاد دی په بغلان کې قتیبه بن سعید ورته وایي ښه زه جایز ورته نه وایم خو دا ګنبته شریف شاه شیخ صاحب جوړه کړې ده د قتیبه بن سعید صاحب په قبر ګنبته بغلان کې شریف شاه شیخ صاحب هغه د مزار شریف والی ته ویلې چې دا ډېر لوی محدث دی هغه پې ګنبته جوړه کړه د دې په وجه دا محدث نه بدعتي کېږي مطلب دا دی ګنبت ډېره غټه فلسفه ده نو دا د فوج امام چې دی که دی ما سره مخامخ شو زه به ده ته ووایم چې ته څومره بدعات درکې دي خو مناسبه خبر نه ده مطلب دا چې حق ته غاړه پکار دی چې دی ایښی مفتي صاحب ورته 1.5 سل کتابه پیش کړي چې ملاقات کېږي او دی تر اوسه پورې د ضد په خره باندې سپور دی